والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. د مسح على الخفين مساعد درته شروع کوي. نن زمون سبق کې دوه مسلې را روانې، دوه بابونو سره تعلق لري. یو باب دوی، یو باب درته زوی. نو درو بحثو ته خیال ساته. اول تعریف د خوف سره، دویم مشروعیت د مسح علی الخفین، او دریم بیان د توقید د مسح علی الخفین. نو د لومبي باب تعلق د نفس مشروعیت د مسح علی الخفین سره دی، او د دویم باب تعلق د توقید فی المسح سره دی. خو د هغې نه مخکې ورته ما وی خوف وایي څه ته. اوله مسله چې خوف څه ته وایي. خوف په پښتو او فارسی کې موضع ته وایي، خو تعریف اصطلاحي او شرعي او فقهي څه دی؟ نو خوف هو المصنوع من الجلد او شبهه، هو المصنوع من الجلد او شبهه الساتر للقدمين الى الكعبين، الساتر للقدمين الى الكعبين من غير ان يشف. درې قید شو. خوف هغه څیز ته وایي چې د سرمنې یا پشان د سرمنې د بل څیز نه جوړي، لکه پلاستیکي ربړې غټه وړی وي، کعبینو پورې نه رسېدلې، دې ته خوف نه وایي. او من غیر ان یشف، شف معنی جذب د اوبو نه کوي، چې لاس پې راکاږي لوند نو لاندې بدن نه لمدېږي، لاندې خپه نه لمدېږي، اوبه تې لاندې نوځي. نو من غیر ان یشف یعنی من غیر ان یجذب الماء الى تحت، لاندې اوبه نه جذب کېږي. که داسې شی وي لکه کپړه او لوند لاس دې پې راکړې خو لاندې خپه لمدېږي که نه، نو دا په موضع کې نه دی داخل. نو خوف څه ته وایي؟ المصنوع من الجلد او شبهه الساتر للقدمين الى الكعبين من غیر ان یشف. بعض فقها قیدونه وایي چې قیدونه لږ سخت دي، چې تک پکې یو فرسخ پورې کېدی شي، نو سخت تک خو نشي کېدی په موضوع کې، نو دا قید ضروري نه دی. نو هر شی چې د سرمنې نه جوړي یا په شان د سرمنې، لکه اوس نور څیزونه هم راغلي دي، او ساتر د قدمین وي کعبینو پورې، مراد د دې کعبینو نه دا دوه ډوکې دي، دا بار چروتې دي. او من غیر ان یشف، دا لومبۍ مسله شوه. دویمه مسله دا چې خوف مسح روا ده که نه ده روا. نو دې باره کې درې قوله دي. یو مسلک د اهل سنت والجماعت دی، او دوه مسلکونه د اهل بدعت او اهل زیغ او ضلال دي. اهل سنت والجماعت څلور واړه فقهای کرام او محدثین په دې دي چې مسح علی الخفین دا سنت مشروعه دی، او ثابت دی د حضور مبارک او د صحابه نه. حسن بصری وی او یا صحابه می لیدلی دي چې هغې مسح علی الخفین کړی، او یو څلوېښتو احادیثو کې ذکر راغلی. او حافظ ابن حجر وی په شرح کې څه د اتیاو صحابو نه مسح علی الخفین نقل، نو ثبوت یې په تواتر سره راغلی دی او په اجماع د صحابو کرام. بعضو نه مخالفت نقل شوی، خو هغې رجوع کړې ده چې معلوم شو ورته، لکه ابن عمر خبره به درله په بخاري کې راشي. او بعضو وی چې مسح روا ده، خو زما هسې غسل د قدمینو خوښ دی. نو خیر دی، لکه ابو هریره انکار یې د مسح نه دی کړی، خو یې زما غسل خوښ دی. نو ډېره ښه ده. امام مالک صاحب نه انکار نقل او هغه به یې رجوع کړی ده. نو مذهب مقرره د مالک صاحب د مسح علی الخفین دی. ابو حنیفه وی رحمه الله
ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني في مثل ضوء النهار. زالی د مسح على الخفين قائل شم چې داسې واضح ثبوت راغی لکه د انور پشان. ځکه آیات کې غسل د رجلینو دی او بیا وایي مسح على الخفين شعار د اهل سنت والجماعت. اهل سنت والجماعت چاته وایي چې چا کې درې خبرې ناغه به وایي نحن نفضل الشیخین، ابو بکر او عمر د ټول امت نه غوره ګڼو، ونحب الختنین، او عثمان او علی زمان د رسول الله سره محبت کو، ونرى المسح على الخفين او مسح على الخفين قائل ایو. ناغه شعار د اهل سنتو کې د درې علامې قودلې دي. نحن نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح على الخفين. او امام کرخی وای چې څوک د مسح د خفین نه منکر شي نو اخاف علیه الكفر، ما سره یرا د کفر د ذکر د متواترات او د دین نه منکر دي. ټیک ټک سړی مسح قائل خو مسح نه کوي، غسل کی نه جدا خبره ده. خو د مسح د مشروعیت نه د خفین باندې څوک منکري اخاف علیه الكفر. دی کې دوه ډلې مخالفې دي. خوارج دي مسقط او عمان کې او په الجزایر کې او کراچۍ کې مشته چې هغوی غسل د رجلین وایي به هر تقدیر د مسح علی الخفین نه دی قایل. دویم دي شیعګان، هغوی د مسح د الرجلین قایل دي، مطلقا د غسل د رجلین نه دی قایل. دا مخکې تیر شو کنه وفقه هذا الحديث ويل لأقام من النار کې مونږ ویلو کنه. نو شیعګان علیهم ما يستحقهم من غضب الله ولعنه وازال حکومتهم في ایران. هغوی وایي چې مسح علی الخفین نشته، مسح علی الرجلین وایي. او خوارج هغوی غسل د رجلین وایي. نو دواړه فرقې د ضلال دا منکر د مسح علی الخفین نه دي. دی شیعگان مسوی خو پر رجلین وی او خوارج مسوی نا غسل وی. نړمبه باب دی په مشروعیت د مسح علی الخفین کې دی او بعض صحابه ته اشاره وکړه به شمار وتا چې دومره صحابهونه احادیث د مسح علی الخفین نقل. بعض لک د عقل خاوندانو دوی چې کې دي چې آیات د مائده نه مخکې مسح علی الخفین حضور مبارک کړي په آیات د مائده منسوخي. آیات د مائده آیات د وضو ته شپږم پاره یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین. نو په آیات کې حکم د غسل د رجلینو دی. نو وی شی چې مسح قبل د آیات نه وي. نو جریر ابن عبدالله بجلی نقل کوي چې ما خو د دې آیات نه پس ایمان نه وړی. شپږ میاشتې د وفات د مصطفی نه مخکې په آخري رمضان کې یا د حضور مبارک د وفات نه څلوېښت ورځې مخکې، خو صحیح دا ده چې شپږ میاشتې مخکې رمضان کې ایمان نه وړه. جریر ابن عبدالله بجلی د بني بجیله او د یمن نه دی او ډېر خشته و. عمر فاروق ورته یوسف هذه الامت او حضور مبارک ته ګران و چې به ولید مسکی بشورته او کعبه فرضی کعبه چې جوړه کړې وای د یمن خلقو په مقابل د بیت الله کې حضور مبارک ورپسې دی ولېږه 150 نفرو کې را بشیر له کتاب غزوات دوی قربان زه چې پاسورم چې استی شنو زما سر ګرځي را غورځېږم. نو حضور ولا سینه باندې داسې کو دعا ورته وکړه اللهم اجعله هادیا مهدیا. د دې دعا نه پس به چرته د اصل نه راغورځېدلې. نو جریر بن عبدالله بجلی وی ما خو ایمان د مائده نه پس راوړی نو چې د آیات نه پس راوړی دی نو معلومه دا شوه چې حکم منسوخ نه دی او حکم محکم دی، محکم مفسر چې هغه احتمال د نسخ نه لري. دا ړومبۍ مسله شوه. دو بحث ختم شو. دریم بحث درته اجمالا وایم.
توقید په مسح کې شته کنه. درې واړه ائمه کرام وایي مقیم به یو شوا روز کوي او مسافر به درې شوا روزه کوي او حدیث نستی په دې باب کې او د باب هم په توقید کې دی. دې کې مالک سے مخالف دی. مالک سے وایي مسافر ته چې څومره کولی شي هغه مړه دی کوي او یو دو حدیث باندې استدلال کوي چې دواړه ضعیف دي. یو ضعیف دی او بل استدلال مشکوک دی. نو صحیح مسله د توقید ته چې مقیم یو شوا روز مسافر درې شوا روز. دا یاد لرئ مسح قائم مقام د غسل له خو صرف بغیر د جنابت نه نور به او د سوک په جنابت کې نه. جنابت کې غسل د ټول بدن ضروری دی. نو که جنوب شوی نو موضع به وباسي نو د بیا او د سید لپاره چې او دس کې هغې کې مسح کافي ده او چې د غسل لپاره غسل کې نو مسح نه ده کافي بیا به قدمین وباسي. دغه شان نصن په حدیث کې راغلی. د دې دویمې مسئلې چې توقید نشته دلیل یې څه دی نو چې سبق ووایو نو بیا چې ورته ورورسو نو ګورئ. نو باب المسح علی الخفین باب دې په بیان د مشروعیت د مسح علی الخفین کې چې مسح علی الخفین مشروع ده او شعار د اهل سنت والجماعت. جماعت ور صحابه او ته سنت د حضور مبارک دا بدعتيان ځان ته اهل سنت والجماعت الکه سنت میں دیګه سنت خو د حضور مبارک طریقې ته او جماعت صحابه او کرام عمل ته تاسو په طریقې ټیک ته بسو چشم او کاغه نه خو به ځان ته اهل سنت والجماعت مو او یو ډله ځان ته جماعت المسلمین وې ځکه جماعت لفظ راغله. یا پاکستان داسې د جندرو ملک دی که چا د خدای دعوه وکړه که نه نو 1200 مریدان یې پیدا کړي ځکه شرعي نظام نشته او د علماو په لاس کې څه اختیار دی. څوک چاته څه ویلي نه شي نو چې څوک څه ګند وایي سعودي عربو کې د څوک وایي یو مذهب یې خپل کړی دی حنبلي بل فتوا خلاف څوک نه شي ویلی. د هغې چې څه مسلک دی هغې باندې روان او دا ښه ده. افراد نه پکې مولود شریف ته نه عرس شریف ته نه زیارت شریف ته نه گنبد شریف ته. نو دې چې گنبدونه جوړ کړي نو دا اهل سنت والجماعت او چې یا سید الکائنات ته غایبانه आवाज کې حاضر ناظر غني دا اهل سنت والجماعت ته الکه صحابه دا نو مردار. نو اهل سنت والجماعت دې سلور واړو فقها او توقا سنت طریقه د مصطفی او جماعت د صحابه او کرام ګلبدین محمدین ته نه وایي. نو حدثنا عن ناظر قال سنا وكينا العمش ابراهيم عن حمام بن حارث قال بال جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله بجري وزل ودسمات ثم توضا چاردامه کو مسعر خفيه مسعر خفين فقيل له چاورته دا سکه اتفر هذا تمسعر اصل کې خفين استعمال په ګرم ملکونو کې کمی لا په یخ ملکونو کې زیات. نو کله مسعر چاته نه معلومه او زموږ وطن کې موزه استعمال کم ده. مال راغلی د خزانه شمه چول سو زله ذکر مال خوب نه راځي چې جرابې په خپو وي اموزه ډوډۍ خوان نه راغی. عرب چې ډوډۍ خوري پټکی لري او ټوپې لري او زه جرابې وباسم نو کو جرابې مې واچي او طالبان چې چیس کینو یو لوی پنځ صادره درته پځه لکه زمون ناشنا غر د امام چې سقاط تناس نویت مسائل خفین کے قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولسشي بما منکی دا مسائل خفین سره چې ما حضور پاک په خپل سترګو لیدلې چې مسائل کړی دا قال وكان يود عربي وي وكان يوجبهم حديث جرير صحابه کرام په حدیث د جرير ډیر خوشاله لأن اسلامه كان بعد نزول المائده د اسلام پس آیات د مائده نو چې آی کې حکم د غسل د رجلینو دی یعنی صحابه آیات په غسل د رجلینو حمل کړی دی او شیعاګانو په خف په مسال الرجلینو ختم کړ. نو د دې فهم عکس ته د فهم د صحابه کرام.
وفي الباب عن عمر ګوره دومره صحابون راغلي عمر علي دا دته چې کوم معلوم دي عمر علي حذيفه مغيره بلال سعد ابي ايوب سلمان بريده عمرو بن اميه انس سهل بن سعد يعلى بن عمر وعباده بن صامت اسامه بن شريك ابي امامه جابر اسامه بن زيد دومره خود ذکر حافظ جلال الدین سیوطی وی چې یو حدیث د لس صحابانو نقل یې غي په متواتر کې شمیرل رساله په لیکل نو مې ده الدرر المتناثره في الاخبار المتواتره قال بذا حديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب من خلق فذلك متكلم في راوي قال يا جرير من الله توزع ما جرير ولد چودس وکم مساله خفه فقلت له شهر بن حوشب ويمات تفوسك مسلم مقدمه کې ارتياد دي کنه الا ان شهرا قد نزكوه الا ان شهرا قد نزكوه فقلت له في ذلك ما ورته قربان مساله خفين څنګه کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مساله خفه ما خپل سترګو لیدل چې حضور مبارک او دس کړی او مساله خفين کړی دا فقلت له قبل المائده المائدين مکه او بعد المائده قال ما اسلمت الا بعد المائده وصراحه ذکر کړی چې پس المائدين ما لیدل د معلومه دا چې حکم منسوخ نه دی دا شهر ابن حوشب خود نه دی لیدل دا د پمنس کې واسطه ذکر کوي هل سنا بذلك قتيبة قال ساقال المزيات المزيان مقاتل بن حيان شعر بن حوشب بن الجرير قال وروى بقية ابراهيم بن ادهم ابراهيم بن ادهم عن مقاتل بن حيان شعر بن حوشب بن الجرير وهذا حديث مفسر ده که مفسر ده ظهر لفظ صحیح ده مفسر معنی موضح ده تفسیر ده آیاتو کن چه آیات محمول ده پر اجلینو او حدیث کې مسد علی الخفین ذکر دا نو که آیات کې حکم دا غسل له نو په هغه وخت کې چې خفین نوي دو قرات دي کنه ارجلکم او ارجلکم نو موږ په دواړو قراتو عمل کوو ارجلکم حکم د مغسولات او د عدم الخف او ارجلکم عطف پروس او حکم د ممسوحات په وخت د خف کې نو د حدیث سره وضاحت شو دا آیات چې دواړه قرات دي په دوه صورتو حمل له یا مفسر محکم ته وي هغه حکم ته وي چې منسوخ نسخ او تعویل احتمال پکینی آیت مفسر وي نو د مسح الخفین حدیث محکم دی نه پکې احتمال د نسخ شته نه پکې احتمال د تعویل شته مفسر یا مفسر لأن بعد من انکر المسح الخفین بعضو خلقو چې انکار د مسح الخفین نکړو تاول غیبه دا تعویل کو چې مسح د حضور مبارک په خفین کان قبل نزول المائده وړاندې د آیات د مائده نو چې حکم پکې د غسل درجه نه دی وذکر جرير فی حدیثه او د جرير بن عبد الله په حدیث کې دا راغل انه عن النبي صلی الله علیه وسلم مسح الخفین بعد نزول المائده چې ما مسح الخفین بعد نزول المائده لیدل دي نو منسوخ نه دی که منسوخ نو بیا به ولې کول او باب المسح الخفين للمسافر والمقيم دا غدمه مسله ده او بحثونو کې دریم بحث دی چې توقیف په مسح کې شته کې نشته نو دا حدیث دلالت ته توقیت کوي او دې په مقابل کې چې څوک عدم توقیت کوي نو دا غي د دلیل دی حدثنا قتيبة قال سلام الله تنصيب المسوخ ابراهيم التيمي عمرو بن ميمون ابي عبد الله الجزري خزيمة بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الخفين ده حضور نه مسح الخفين تفوس شو قال للمسافر ثلاث والمقيم يوم مسافر درې شوارو او مقيم يوم وردا اروزه د مسح شروع کیږي خان او سار دا او داس کوم خپل وینځم او موزه می واچولې ماس پخین چې او داس کوم نو مسح کوم نو د ماس پخین شروع کیږي ماس پخین بل ماس پخینه پوره دا غسل نه شروع کیږي مسح وخت په د مسح نه شروع کی دا وینځلو نه ابو عبد الله جدلی نم عبد ابن عبد قال بشهر حديثنا سلسل وفي الباب عن علي وابي بكر وابي هريره وصفان بن عسان وعوف بن مالك وابن عمر وجرير عن زمان قال سلام الله وسلم عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن صفان بن عسان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا
مونږ ته حکم حقاو چې حضور مونږ به مسافر او سفر جمع د مسافر ده علی خلاف القياس الله نمضي خفافنا جنب او باس موزي ثلاثه ايام ولياليهن درې شوارو چې مسافر الا من جنابه مگر او باس به د جنابتنا ولكن من غایت و بول و نوم د غایت او بول او نوم نه بینو باسو ان د به د سینه بینو باسو او جنابت نه به باسو دلته یو نحوی سوال دا چې لکن پس نفي ناراضي او دلته پس اثبات نه راغله پس اثبات نه چې راشي نو لابدی د بلې جملې نه تو شوه ما جاء زید لكن عمرو یعنی عمرو جاء او اثبات کی جاء زید لكن عمرو نو دلته به مقدر او باسه لكن عمرو ما جاء نو دلته پس اثبات نه راغله ځکه الله نن دی نفدا الا وبعد نفي ختم شو نو به لكن څنګه راځي نفي خو په الله سره ختم شو نو دلته سو کوي دلته به جمله مقدره او باسه دا سه به الله نمزه خفافنا ثلاثه ايام ولا يعيرهن الا من جنابه ولكن لا نمزها من غايه وبول ونوم دلته بلا نمزها او باسه سو کوئی نه دا تقدیم او تاخير دراویان نه راغلي د مولا درنه ځکه د سای کی چې دا روایت ته دا څه الله نمزه خفافنا ثلاثه ايام ولا يعيرهن من غايه وبول ونوم الا من جنابه دا جمله مخکې ذکر د پنسائی پر روایت کې نو صحیح روایت د نسائی ده دا چې څوک د توقید قائل نه دي یو دو حدیث باندې استدلال کوي یو د خزیمه ابن ثابت نقل ابو داود کې ابل ابن ابي عماره ده هغه کې خزیمه ابن ثابت حدیث دا د ابو داود کې ولو استزدناه لزادنا حضور مبارک راته د درې ورځې اجازه توک هو تکمن تی اجازه د زیات غستوینو اجازه به را کړې ولو استزدناه لزادنا خو غست دته نه او جمله شرطیه ده رفع د مقدم مستلزمی رفع د تعلیل را لكن لم نستزد فلم يزد لكن ان لك سړی ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكن الشمس لم تطلع فالنهار ليس موجود نو جمله شرطیه ده کړه لو استزدناه لزادنا کوم غست وینو غست راته به کړه نو یو مجنون خبره ده کوم ته اضافه غست وینو شی چې راته کړه قطع سته غست ده نه نو چې غست نه ده اضافه نه ده کړه نو دلیل خدا نشو نو پیګه په مزنون شیز باندې یقیني شیز یقیني حدیث څنګه رات کاوه دیم د ابن ابي عماره حدیث ته چې حضور مبارک راته ما ورته یو شوارو مسکم ویاو ما ودکم ویاو ما ودریکم ویاو نعم وما شئت چې څومره د خوخه په خپل بخاری مولا ابو داود مولا چې دا حدیث ذکر کړي ليس بالقوي حدیث نه دی د کې درې مجهول راویان دي یا وا ویم معنی دانه ده معنا دا چې مسخ توقید خو به ټول عمر کول شي ځکه صحابوي من نحن نسكن الرمال من په شګلونو علاقو کې اوسېږو او بد او دسنی نو مسکول شو یا تیمم کول شو او ولو الى 10 سنين اگر چې لسو کالو پوری د دې مطلب دا نه چې لس کاله د پاره یو تیمم بستا مطلب دا چې کومه پوری وبني نو هر او 10 لبته مون مخه اگر چې لس کاله تیر شي نو دا شان د دې حدیث مبارک مطلب دا دی ک ډیر عمر مسکینو کاوا په خپل شرایطو لکه یو طالب ته ټول مثال الکه سبق وای ټول کار دا وتا وا د دې مطلب دا نه چې روز شب بار ته پکې نه کې تقاضا بنه پورا کې جمعش په پکې نه کاله پورې یعنی هغه نور معانونه بغیر چې وخت مطالعه نو د حضور مبارک مطلب دا دی کډیر وځکینو کاوا خو په خپل شرایط دا چې او دستمات شنو مسابقه او مقیم به یو شواروس کې مسافر به د شوارو لکه سړی وی یو کال می جمعه کړه فلان کی جماعت کې نو د دې مطلب دا چې جمعه فرض می جمعه کړه
دا سنک کال مسلسل جمعه روانه جمعه پرست پخپلو شرایط و پخپل اوقاتو نو دغه شان د کلام د مصطفی مطلب دا چې کاوه چې څومره د خوښي یعنی مسا خو بکې خو د خپل ترتیب سره خپل شرایط او شرایط داري چې درو شوارو نه پس پخپوینځي ابه و پکې دنه کې نو کال له کوم خیر مولانا افغانی صاحب زموږ تورنګو یو لوی عالم تیر شوی دی زموږ استاد نو د لیډرانو پورې یو ده شو لیډرو نه جوړو زه تاسو له ورغلم اتفاقا ما ورته موږ کې نه مونږ نه کو ولی زو د اشاره ده نشم کوله ما ته تکلیف ده ما ورته چې عذر د دینو ته ما کنه ویخه چل مې ورته به اتفاقا شپږ میاشتې پس ملوش او به جوړو ما ته یې موري چې په آسانه مسله دراته کوم شپږ میاشتې شو چې په تیمم باندې او 10 کو نو خلق پیږي نه جاهلان دي تیمم خپل وخت استعمال دي چې هغه وخت کې وکړي دا څنګه چې تیمم ورته خو ټول عمر په تیمم کې او معذور ده په یو ځل ویو دا لیډران د افسران هغه په ولا ډوډۍ خوري کنه د یو په شامل اسراخ ما وی ولې ما وی لکه دې ګورم ځکه خوراک د زناورو کوي نو چې لکه دې شته کنه نو دوی ته به ارباب کوټ پتلون وې دا د کوټ پتلون اربابان چې کنه دا جاهلان یقینا زموږ د حاکمانو د منبرانو د لیډرانو دا جاهلان جاهل دي ته نو چې انګریزي نه ورسي جاهل څه ته وای د دین نه نه خبر اوس اسلام آباد کې د خوځو میټنګ شوی دی او د کابل نم یو قزم مردار راغله انت وزیر انجوز والا نو وای موږ د مولا اسلام نه منو او د سلور غړو فقه مشران چې دا خناري نو یعنی زنانو سه حق نه دکړي موږ خپل ازادي غواړو الکه د خر بچو د اسلام د مولا نه کده خدای او د رسول او خیبه درته سو او انبیاء کرام ز فقها سړیو انبیاء کرام سو نو دا د دین د بغاوت او د دهریت خبري نو په پاکستان کې ډېرې پارټۍ دي چې دي دهریان خو ځان ته په خولې خو نه وایي مولا د مولا اسلام نه منو د مولا اسلام نه منو د چا اسلام به منې د ګاندي که د ستالن که د کارل مارکس یو سړی وی ډاکټران نه منم ډاکټري د ډاکټر نه چا به منې چې څوک د کوم فن زه د انجینیر د موټر جوړول نه منم نو چا به منې مولا به راولې موټر له خدا هر فن خپل ماهران نو مولا به درته د خدای او د رسول وضاحت کوي نو چې د دین نه بغاوت کوي نو په داسې فتنو سره د مولا اسلام نه منم د مولا اسلام دا چې د ښځو خیال نه دی کړی هلکه اسلام کې چې د ښځو کوم قدر دی دا د جهان په مذهب کې نشته لار شه د انګریزانو ښځه لکه وارداره سپی چې که نه نو د ختونکو په شمېر نشته چې چا سره دا کار وکړو چې یو جینۍ د مور پلار مخکې بل سړي سره سملي او یو ځای ګډېږي داسې حالې نو پردې ځوړندې کړي نو چې ګډېږي که نه نو تقاضا یې راوچته شي نه پردې ته دننه شي تقاضا پوره کړي دغه قوم پسې دی سیکانو کې دا کار دی چې مشر رول له وادو کې نو نور وروڼه هم پې ګزاره کوي پلار او زوی په یو ښځه کې شریکي د ښځې خو مثال د غوا دی چې چوله شره کمې بورې چې خوله ښکته یا څوک ډکولی شي نو تم تقاضا پوره کړه دیم تقاضا پوره کړه دا تقاضا پوره کړه شمالي اتحاد والا پې ورشي هلکه د ایزبانو تپوسو کې د انګریزانو تپوسو کې د مسلمان ښځه خو عزتمنده ده نو دا کافران دا وای دا مردار دهریان کمیونست نو کابل کې اوس د کمیونستو غلبه ده او د انګریزانو ښځې راوباسئ بار ته نو امریکینیان ورسره تطبیق کوي او روسیان چې راغله دا چې کوم پښتانه به ورسره ملګري شو اول به یې د هغوی د کور سامان برابره ښځې به یې ته بوتلې لوریان
د ډیرو خزو پرتګونه د جزونو نه راغورځول دي او چې ته مونږ سره مرګره نو مونږ له خپل خزو لور راکې ما خدا نه شویل او د مونږ مخکې په قران شریف ټوپونه وه نو روسیانو چې څه چل کوو امریکایان کې نو عذاب الهی په نازل نا غضب دلیل چې یو خدای خو هغه کې ولو استزدناه لزادنا ده نا فرضی مظنون خبره او دا بل حدیث صحیح نه او که حدیث صحیح ممکن دا غي مطلب دا نه چې ټول عمر مسکاوه مسبکه ټول عمر خود خپل شرایط او د قواعد مطابق لکه تیمم ټول عمر روا ده خود خپل شرایط او مطابق د یو خاص مده د پاره حکم نه ده قال ابو اسحاق وقول العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا علماء دا مسلك متامينهم بعضهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري كسو كراغي ابو حنيفه وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليله والمسافر 3 ايام ولياليهن وقد روى راى بكارو وقد راى يا دلت عن بكارو وقد رويان بعض اهل العلم یا وقد را بعض العلماء انهم لم يوقدوا في المسح على الخفين بعض علماء عدم توقيت نقل له وقول مالك ابن انس مالك سے ابن دا منسوب ده په مسافر کې والتوقيت واصح توقيت اصح انا عدم التوقيت سين بس تكوش